زمونږ د ځوانانو اخرکار په څه کې ضایع کیږي حیران یم دې خبرې ته. دا صرف نن د دې ځوان دا قصه نه ده، د دې نه مخکې هم ډېر ځوانان داسې دي چې هغه د ډپریشن ښکار شوي دي او د دې دنیا نه تللي دي او په خپل لاس باندې خپل ژوند اخیستی. خو دې ضیاءالدین قصه که نن تاسو واورئ یقین وکړئ چې زړه هم پرې ډېر زیات درد وکړي چې د بره دیر واړی سره تعلق لرونکی ضیاءالدین نومې ځوان چې په اووم سمسټر کې د لا سټوډنټ دی او صرف په 6 میاشتې ورته پاتې دي، د هغې نه بعد به هغه ته ډیګري میلاو شي، یعنې په ساده الفاظو کې 14 به هغه مکمل کړي. پلار په زوی باندې دومره محنت او دومره خواري وکړي، د دې پلار د زړه به څه حالي چې هغه ته په اخره کې د خپل زوی داسې میلاو شو. د خپل ژوند د اغستو نه مخکې ضیاءالدین نومې ځوان دا خبره او دا خط هم لیکلی، په هغه کې دا خبرې وضاحت هم کړی دی چې ما ته هېڅ قسم داسې مسله نشته دی، نه څه د عشق خبره ده او نه څه بله داسې مسله ده، خو زما کیفیت داسې دی چې هغه زه بیانولی نه شم او زه تاسو ته هغه وړاندې کولی نه شم. زړه مې نه غواړي چې په دې دنیا کې نور ژوند وکړم. خو زیاتره خلک دا خبره هم کوي چې یاره د دې خبرې د پراپر انویسټیګیشن وشي، معلومات دې وکړی شي، ځکه چې زیاتره خلک دا وایي چې د هغه کم پروفایل دی په فیسبوک باندې، په هغه باندې چې د خلکو دغه پوسټونه کتلي نو په هغه کې هغه ښه زبردست او ښه صحیح الفاظو کې پښتو هم استعمالوي، د هغې الفاظ هم دغه درست دي او د دې سره چې کوم دی نو نور د انګلیش یا د اردو الفاظ هم دغه برابر دي او ټیک دي. خو د چې کوم خط لیکلی نو په هغه کې لږ ډېرې غلطۍ دي، حالانکې دا خبره هم پاسبل ده او کیدلی شي چې یاره هغه په دغه ټایم کې حالات داسې ټیک نه و چې دې خبرې ته سوچ نه دی راغلی چې هغه د الفاظو درستګي وکړي یا مطلب خپل الفاظ په دغه لیکلو کې ټیک کړي، کوم چې هغه پلار ته دغه خبرې په اخره کې لیکلي دي چې یاره زه ژوند کول نور نه غواړم. حالانکې داسې مسله نشته چې د عشق قصه ده یا څه د جینۍ مسله ده، داسې بالکل څه نشته دی. نو د خلکو پوینټ دا دی چې کیدای شي د سره چل شوی او په دغه ځای کې او د چا د وجې د دغه ژوند اخیستی شوی. خو زیاتره خلک چې کوم اوس موجوده ټایم کې تحقیق دی هغه دا خبره کوي چې یاره دغه هلک چې کوم دی په خپله باندې خپل ژوند اخیستی دی. انویسټیګیشن د حکومت کار دی، خو د ډپریشن حوالې سره بس دا خبره تاسو ته وکړم چې د ډپریشن کار کیږي سړی اله چې کله د هغه سره څه کار نه وي او هغه کله فارغه ناست وي. زه دا نه وایم چې دا ضیاءالدین هلک به چېرته کې فارغ او یا د سره به کار نه و، د لا سټوډنټ سړی چې کوم دی خامخا په خپل سبقونو کې او په دې شیانو کې ګیري. خو صرف او صرف کار کیږي سړی د ډپریشن اله چې کله هغه سره څه کار نه وي، کله د هغې په چاپېرچل کې ملګري نه وي او کله هغه یوازې تنها کې ناست وي. زیاتره خلک داسې چې تنها کې هغه له ژوند خوند ورکوي، خو داسې ده چې خپل پلاران چې کوم دي هغه د بچو سره کیني، د هغو د زړه خبرې واوري چې یاره دا څه وایي، د ده په زړه باندې څه دي او د ده د زړه خبره څه ده هغه معلومه کړي. په پاکستان کې تقریبا د یوې سروې مطابق 50% خلک داسې دي چې د ټینشن ډپریشن د دې شیزونو ښکار شوي دي. نو سوچ دا وکړئ، نه صرف او صرف دا تنهایی دا شیزونه د ټینشن ښکار کوي سړی، بلکې که تاسو سوچ په سوشل میډیا باندې دا وکړئ چې نن سبا خلک دي خلکو ته پیسې ښیي او دا موټیویشنل یوې قصې خلکو ته مخې ته وړاندې کوي چې یاره دومره پیسې موږ ګټلې او دا هم وکړو هغه هم وکړو، تاسو د سبقونو نه څه جوړ نه کړو. دا ګوره دا ماشوم لکه مطلب د ماشومانو چې کوم ذهن دی دا ډېر زیات کمزوری او دا ډېر زر ډایورټ کېږي. لکه مطلب ما ته څوک موټیویشن خبرې کوي او ما ته په سوشل میډیا باندې پیسې ښیي، نو زه په خپله باندې په دې سوچ کې پرېوځم چې یاره دې خو دنیا پیسې وګټلې، د دنیا روپۍ وګټلې او دا په واقع زه ډیګري کې لګیا یم، ډیګري کوم 14 به وکړم بیا به څه کوم، حالات د ملک داسې دي چې جواب نشته دی، کارونه نشته دی، نو همدغه شانته کې به بیا زه ناست یم. نو زه کله په خپله باندې دې خبرې ښکار شم چې یاره په واقعیت د خلکو خو پیسې وګټلې، خلک شارټکټ لارې اختیاروي او د دومره پیسې وګټلې، هغه موږ له یو قسم له په دې خبره کوي چې یاره موږ تاسو له موټیویشن درکو، خو دا اصل کې د دې د وجې دغه ځوانان هم چې کوم دی دا هم یو ښکار کېدلی شي او دا هم یو سبب ګرځېدلی شي چې کوم هغه خلکو ته خیالي دنیا وښیي او هغه انسان خپل لایف خپل ژوند کمپیر کړي د هغه سره چې یاره په واقعیت ما خو هسې مطلب لکه خپل ژوند ضایع کړو په دې قصو کې، په سبقونو کې، په دې شیونو کې او خلکو خو پیسې دغه شانته کې وګټلې. نو زه به د خپل فیملي دپاره، زه به د خپل خاندان دپاره مې بي چې هېڅ هم ونه کړم، کیدای شي زه هېڅ هم نه یم. دا شیزونه هم ډېر زیات افیکټ کوي، څومره هم چې ټیکنالوژي راځي، څومره چې هم چې جدید شیزونه راځي، سپیشلی دا موبایل دا زه چې پرې لګیا یم دا تاسو چې پرې زما دا ویډیو ګورئ، دې شیز د ټینشن مینلی غټ کردار په موجوده ټایم کې یو دا شیز دی چې یاره مطلب موبایل ته چې انسان دن نشي، دا د ذهن سره سمې لوبې کوي ډېرې زیاتې. ګوره موږ له څه چل کېږي چې کله د موبایل ته موږ کینو ریلز شارټ شیزونو وخت دی اوس د ټیک ټاک دې ته چې موږ کله کینو که نه نو یو ریل ته لاړ شو هلته کې د خفګان خبره پکې راشي، زموږ مازغه لاړ شي او زموږ چې کوم هغه یو قسم له د خفګان هارمون دی هغه زموږ په باډۍ کې خارج شي. ښه دې نه بعد چې کوم دی د خوشحالۍ ویډیو پکې راشي، بیا پکې د ډمتوب ویډیو راشي، بیا پکې چې کوم دی د تلاوت یو ویډیو راشي یا د اسلامي یو ویډیو پکې راشي، بیا پکې یو قسم له ولګریټي قصه دا قصه شیزونه پکې راځي. نو ستا دا مایند چې کوم دی دا ډایورټ کېږي، کله یو طرف ته وړي، کله بل طرف ته وړي، کله په یو څه کېږي نو دا دماغ کنفیوز شي. نو د دغه د وجې هم دماغ ډېر زیات ګډوډ کېږي، دماغ ډېر زیات کمزوري کېږي او دغه د ټینشن او د ډپریشن شکار کېږي انسان. الله دې زموږ په نوجوانانو باندې رحم وکړي، الله دې په موږ باندې رحم وکړي، ځکه چې هر سړی د دې قصې ښکار دا ده چې خپل یو ښه ملګري ځان له جوړ کړئ، یو ښه فرینډ سرکل ځان له جوړ کړئ، په هغه کې د هغوی سره کښېنئ، هغوی له ټایم ورکوئ. د ملګرو نه چې کله د کور نه جدا یم، د ملګرو نه جدا قطعاً مه پاتې کېږئ. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله میلاویږو نوي ویډیو کې. تر هغه دمه مال راکړئ، اجازه د الله په امان.